کله مونځ له راشي کله را نشي د پسې مونځ څنګه دی او د تنخوا حلاله ده که حرامه ده ګورئ په علاقه کې درې څلور کسان داسې وي چې هغې د ثواب دپاره امام سره دشمني کوي هغې وایي چې امام سره د بغض نه ساتلی نو روټۍ به دې نازمیږي ولې امام کار نه ته ولې څومره تنخوا ورکوې چې هغه حلاله ده او که حرامه ده دا خو ولې ته هسې هغه برکت دپاره ورکوې چې د 5-6 روپۍ نن سبا ماشوم خرچه نه پوره کېږي ته امام له ورکوې دا امامت داسې یو اعلی منصب دی که هغه عالم ډېر لوی عالم وي ډېر لوی شان والا وي خو د مقتدیانو په نظر کې به هغه سپک وي یو ځل داسې شی وه ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا جلیل القدر صحابي دی عشره مبشره کې دی دا هغه یو صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی ته فرمایي فداک ابي و امي وی زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي داسې بل چاته نه دی ویلي او د جنت زیری ورته په دنیا کې ملو شوی دی کله به چې لاړو نو څومره جنګونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کړي دي لوی مجاهد لوی اعلی صحابي چې کله فراخي راغه د دې یو ځای کې دی چې کله امامت منصب ورته حواله شو په کوفه کې نو د هغه ځای خلکو کې څه کسان داسې وو چې هغې حضرت عمر صاحب ته خط ولېږلو وی دی د امامت منصب سب نه ادا کوي نو هغې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه عمر صاحب راواس وی لاړ شه کوفي والا نه تپوس وکړه چې راغو ټولو وی ټیک دی ټولو وی سم دم دی خو یو کس لاړو هغه وی یاره وی دی مونځ سم نه کوي وی دی د جهاد په حالت کې غفلت دی هغه سړي باندې اعتراض کوي چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کړی دی د مونځ ټیک نه دی هغه سړي باندې اعتراض کوي چې کم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بسې پیسالار جوړو د لشکر مشر به جوړوي دی په جهاد کې سستی کوي نو بیا هم د فتنې د وجې نه عمر صاحب لرې کو چې فتنه ترې زیاته نه شي بعضې 2-3 کسان داسې په علاقه کې وي اکثر چې هغې را یوځای شي نو هغې دومره فتنه جوړه کړي چې ټول خلک په بله ځان سره واړي هغه ټول خلک د امام نه بدزونه شي نو هغه امام باندې خو خپل عزت ګران د عزت د وجې نه هلته لاړ شي هغې بیا واپس یو کړي هلته نه امام وایي چې راسې په شر کې مبتلا کېږم او دا خلک هم بدزونه دي او د دې 2-3 خبیثانو د وجې نه هغه خلک دا د مانه بدزونه شو نور خلکو کې هغه انتشار پیلاوي نو هغه چې تلو نو هغه یو بددعا کوي الله وي که چېرته دا سړی دروغجن وي سعد ابن ابي وقاص صاحب وایي نو ده له عمر زیات ورکې په فتنه کې مبتلا کې نو علما لیکي وي دې سړي له الله دومره عمر ورکو دومره بوډا شو وي چې د روزې م سپینې شوې او دې به په لاره کې ولاړو خیر به یې غونډولو ښځې به یې تنګولې خلکو ورته وی مه کوه دا شی خلکو به وهلو ټکولو وی نه وي یاره څوک هم وي سعد بن ابي وقاص راته وي بددعا کړی نو بیا د امام بددعا نه ویرېږه چې کم متولیان دي د علاقې خلک دي د امامانو قدر وکړي چې دا دومره ښکلې خبرې درته کوي حق خبرې درته کوي ښه ده چې د یهودو نسوارو غوندې نه چې حق یې دنه پټولو چېرته وي یو مسله درته وایم راکوه 10,000 روپۍ بیا به م څه کول تا څه داسې چا نه غوښتي دي د امامان دا وي چې مونځ ورپسې کېږي او که نه کېږي که هر څه تا نه به ډېر زیات ښي